بسم الله الرحمن الرحیم. د الله جل جلاله د معرفت د پاره او د الله سره د تعلق جوړولو د پاره درې خبرې انتهایی ضروری دي. په هغې کې ایک نمبر صحبت د اهل الله، تعلق او مجلس او تګ راتګ د اهل الله خواته. چې څوک د اهل الله سره د علماء ربانیین او حقانیین سره تعلق ساتي نو د ده به د الله سره شوق پیدا کیږي. د الله جل جلاله د طرف نه به ده ته نورانیت ملاویږي. او حدیث مبارک کې راځي چې د چا په لیدلو سره تا ته د الله ذکر او د الله یاد ملاویږي دکه ستا بهترین ملګري دي. لہذا چې د اهل الله سره صحبت او تعلق ساتي، ناسته پاسته او مجلس وسره کې، نو په دویم نمبر دی کثرت د ذکر الله، په ایک نمبر دی صحبت د اهل الله، په دویم نمبر دی کثرت د ذکر الله. چې د خو خلکو سره ناسته کې د علماء حقانیین او ربانیین سره، د اولیاء او د پیرانو سره ناسته کې، اهل الله سره ناسته پاسته کې، نو الله بدل توفیق د کثرت ذکر درکوي. نو کثرت ذکر دا د الله جل شانه د معرفت نښه ده. ځکه قرآن کریم کې الله فرمایي یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، اے خلکو د الله نه ویریږئ. اوس د الله نه به څنګه یریږو؟ نو چې کم خلک د الله نه یریدونکي دي د هغې نه د یرې چل زده کول غواړي، نو بیا الله فرمایي کونو مع الصادقین، د رښتینو خلکو ملګرتیاو کې د هغې د صحبت او د هغې د صدق او د هغې د رښتینوالي او د هغې د اعمالو برکت او نورانیت به درته حاصل شي. ته به کثرت سره د الله ذکر کې، نو په زړه کې به د الله خوف او د الله یره پیدا شي. او دریم نمبر د الله د معرفت دپاره تفکر فی خلق الله، د الله په مخلوق کې سوچ او فکر کول. یذکرون الله، چې کله د الله جل شانه ذکر کې الله یادې، نو بیا به د الله جل شانه ارشاد دی ويتفکرون فی خلق السماوات والارض. دک اهل ذکر چې دی د الله جل شانه په پیدایش کې چې الله جل شانه اسمان پیدا کړی دی، ځمکې پیدا کړی ده، انور او سپوږمۍ پیدا کړی دي. د الله جل شانه په قدرتونو کې به سوچ کوي چې دا د الله جل شانه زبردست کاریګري ده، د الله جل شانه کامل صفتونه دي. نو دی به تفکر فی خلق الله کې اخته کیږي. لہذا دې سره به دته د الله جل شانه معرفت دا حاصلیږي.